ما ویلې تاسو په دې میډیا باندې خرابې کنځلې کوئ، باید دا خو علما کنزلمار سره به کنځلې کې کنزلمار سره نه، دا خو د کته کنځلې کې زه خپل حنیفي یم الحمدلله. نه حنفي نه وابي دروغ ما یا الله به تبا کې دروغ ما الله گواه ده حنیفي ما الله گواه ده حنیفي الله گواه ده حنیفي ما نه دروغ وای. حنیفي مطلب ستا چې کوم مقصد دغه مقصد منظرې خفي یم مقصدی خبره کوایا. ما د حضرت علي څخه دا خبرې کړې چې باید چې کنځلې ونه کړې شي، هغه هم غلطه خبره کوي. باندې دا کار دی چې سړی ته کنځلې کې ته په دعاګانې کې څنګه تبو دعاګانې نه، تا مقصود دعوت ته که تا مقصود جګړه ده. زما مقصود علمي مباحثه ده. علمي مباحثه کې یو سړی کنځلې کې نو بیا خامخا مقابله بس کې نه علمي مباحثه دا چې کنځلې وته ما نه کړې چې کوم کنځلې ته یادې دا علمي کنځلې مې کړې څه کنځلې مې کړې علمي مباحثه کې خلک کنځلې کوي. نه کنځلې مې څه کړې دي علما او خدا څخه کار نه کوي کنه. ته عالم کنځل پیژنې نور له کنځل نه پیژنې کوم کنځلې مې تکړه یو یاد کا پیدا کنځلې وته کړې هغه ته ګونګټ ویل هغه ته ته ګونګټ نه ویل دروغ وای چپ شه دروغ ما الله به تبا کې ما ته ګونګټ نه ویل چپ شه کده سره ریکارډ کی خایا بے حیا بے شرف ویل دا او بے حیا بالکل چې سړی حیا یو سړی کې حیا نه هغه ته سوې دا کنځل دي نو ته چې هغه ته بے حیا ویل یو سړی کې حیا نه هغه ته سوې چې یو سړی کې حیا نه هغه ته بے حیا ویل کنځل نه ده. یو سړی کې چې حیا نه او حیا نو بے حیا بوته ویل دا کنځل دي. هی دا الله بندا یو سړی کې ایمان نه بی ایمان وته دا کنځل دي. هی خدای دې تا ته هدایت نصیب کو هدایت ته قسمت کې خدای تام دا غفلال کی وایا. زه الحمدلله زه کپاره لاره ما پرې دا خو یې ما ته پتر بچي تا چې شروع نه دا ریکارډینګ شروع کما ته پتر چې تا کې حیا نشته ته مغه شي نه چې کومه کې حیا نشته. مقصدی خبرې کوه مقصدی خبرې کوه پرې دا مقصدی خبره مې دا ده چې باید په سوشل میډیا باندې کنځلې ونه شي. علمي دا ذکر دی مقصدی خبرې د دې ترتیب دا دی چې سړی د مناظرې چیلنج ورکې پکار چې مناظرې تکینی چې نه کینه او کنځل کې لکه د سپي په شان غفا کې ناغه ته په خولي باندې سپېړه ورته. زما یو خبره وره زما یو مثال دغه د نماینده په حیثیت باندې تیار راځم مناظرې تکینه لنډه وره اوس وره د حضرت علي سے چیلنج تا ته کوم مفتردین ته دا ذکر دی حضرت علي دا وابي جماعت سره تعلق ساتي دای ته معلومه مناظره د افراد سره نه کی مناظره د موضوعات سره کیږي. د مفتی ندیم او د حضرت علي ذاتی مثلا د مذهب او د جماعت خبره ده. مفتی ندیم د مذهب حنفي نماینده دي د علماء دیوبند نماینده ترجمان دي او حضرت علي چې د جماعت د وابیانو خوارج نماینده دي. چیلنج خاص افراد ته څوک نه کوي دا د په جهل باندې بنا دي. یو سړی وځي تاسو سره بحث کوم بل سره نه کوم دا د خاص سړی سره تعلق ته د خاص موضوع سره تعلق دی. جماعت او څه دا خدام ته جهل ستاسو د ریسرچ کوي چې مطلب مناظره ته دا کوم تاسو د چیلنج ورکړي دا کوم تاسو جهل چیلنج چا ورکړي دي چیلنج ورکړي دي تمام دیوبندیان ته زم دیوبندیان کې حناف ته ورکړي زم حنفي یم د خپل مذهب او د خپل عقیدې دفاع کول شم وابي کې دا چې ضرورت نشته چې هغه د خپل مذهب او عقیدې دفاع کوي کته نه راځه میدان ته نری میدان ته راځه نری پیدا سکل حلال تو جنگ کنه جنگ د باندې جنگ نه کنه زه تا دایم چې حضرت علي دا مشر دی هغه چیلنج ورکړی دی د علماء دیوبند احناف عقاید ټیک نه دی منګ وته راځه په دې میدان ولګو کینه میدان د مناظره کې پته ولګو علماء دیوبند کوم عقیده اعتراض راځه مخه تکا چیلنج دیوبندیان ته ورکړی دی دیوبندیان چیلنج عمومي ورکړی دی زم دیوبندیم زم حنفي د خپل مذهب او د خپل عقیده دفاع کول شم ستا په شان وابي نه خارجي د مفتی او دا اوسم کنځل کې کنه ګوره دا خارجي ولې خارجي د خارجي ویل کنځل دي او کنځل تا وابي ته وابي ویل کنځل دي ته جهنم په مشرکان وي دیوبندیان ته مشرکان وي ساده د قران سنت الفاظ دي کنه تا مشر نه دی ویل حضرت علي شیخ امین نیاز محمد کونړي نه دی ویلي یو کس سمره یو وادي خبره کې ته ټول باندې دا ذکر دی محمد زما په خبره ځان فیکا ما تقوا کېږدا ته چې د کوم لوخي کې سړی خوراکو کې هغه کې ودس نه ماتي او چې کوم لوخي سړی خوراکو کې هغه کې ودس مات کې هغه د خلک انسان نه هغه د خلک حمار وای. حضرت علي ټول عمر د حضرت علي 40 کال عمر په مذهب حنفي باندې تیر کړ د دیوبند په نوم باندې اوخ وړه
د دیوبند په نوم باندې چاندي وکړي هغه وخوړي او د هغې نه بعد اوس راپاڅېد د احنافو دیوبندیان عقاید ته د شرک او د کفر او د غلطۍ نسبت کوي د په کوم لوښ کې خوړی د چا د وجې چې دی ملا دی د چا د وجې چې دی د عربي الفاظ وي د چا د وجې د قرآن الفاظ ادا کوي هغه خلکو ته د شرک او د کفر نسبت کوي او بیا پکې ایمان دومره دی په دغه عقیده بحث نشي کولی عادت ته کولی شي کښېنه اوس زما وره وایه هغه چیلنج تاله درکړی که مفتي ندیم له لیونې مه جوړې که کنه چیلنج هغه عمومي دی د دیوبندیان عقیده وی غلط ته ما دغه څه چپ دروغ مو الله بدی وای دروغ مو الله بدی وای دروغ مو الله بدی وای دروغ مفتي ندیم ته برینګ وکي ما ته وګوره کنه حضرت علی کلیپ کړی دی زما خبره خپ سړیتوب انسانیت تور کې تعلم بیا ګل در کوم لاس کې حضرت علی کلیپ کړی دی چې دیوبندیان عقاید احناف دیوبندیان عقاید ته شرک او د کفر دی او دیوبندیان په عقیده چرته بحث نه کوي دا خبر حضرت علی عمومي کړی دا نه مفتی ندیم یادي او نو علماء دیوبند کې نور څوک یادي عمومي کړی دا په عمومي کې د علماء دیوبند ترجمان مفتی ندیم را پاتې د مفتی ندیم را پاتې د علماء دیوبند ترجمان هغه تی راځه د اگز او د میدان په دې باندې مناظره کو که تیار راځه کم نه مفتی ندیم پکار دا و حضرت علی مناظره ته تیار شو چې راځه به میدان ته تیاری مناظره کوم کسان لالی کا ټیم زی مقرر مناظره کو طریقه دا مفتی ندیم په ټلیفون ولې خبرې نه کوي د ټلیفون بحث مناظره مفتی صاحب نه کوي نه ولې نه دا خو ماشومان کوي او د مفتی ندیم په مقابل کې موږ ماشومان یو موږ تیار یو ته کولی شي راځه میدان بولو مبادیت د مناظرې ته حاضر شي د حضرت علی نماینده په حیثیت باندې تیاری اوس زما خبره وره تیاری چیلنج په عقاید د دیوبند باندې دی خاص فرق دی دروغ وي دروغ وي دروغ وي دروغ وي دروغ وي مولانا ادریس ولې نه یادوي دروغ وي خدای به تبا کې دروغجن الله د باندې لعنت وري حضرت علی چیلنج علماء دیوبند ټول عقاید باندې کړی ته الله تبا کړی ته الله ذلیل کړی لکه د وابیانو نور د عائشان بشانته خدای به دام هلاک کی زه به فخر کوم چې حنیفی ما جلال الدین هم فخر کو څنګه شو الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله سشو الحمدلله چرته لاړو زما وره وسه تاسو انجام بچی ټول بیا دغه تیاری مناظره تلنده کې سفرې ده تیاری مناظره موږ تاسو نه کوو ته سپیک کنځلې کوي کنه موږ تاسو نه کوو مقررین څه سره کوو بچی وابیانه کې هغه مور راوړي نشته چې د علماء دیوبند عقیدې تر شرک او د کفر نسبت کې بیا ثابت کی ها الحمدلله دا زموږ ایمان دی کنر در کې میدان تراشي نر در کې شتا نه صدر کې نر مولانی چیلنج مفتی ندیم صاحب ته د مناظرې چیلنج هغه خبر اورا خبر اورا حضرت علی چیلنج ورکړی دی علماء دیوبند په عقیده باندې صحیح دوباره دیم کلیپ کې مفتی صاحب محترم هغه ته جواب ورکړي چې راځه میدان د مناظرې بولګو علماء دیوبند د عقیدې باره کې به ترجمانې باندې کېرم ته د هغې بطلان ثابت کړه صحیح طریقه بیا دا وي چې علماء دیوبند طرف نه خبر اورا کنه خدای دې پاگل کا خبر اورا چې خبر او شو طریقه بیا دا طریقه سره وی بوډۍ خځې غوندې خیرې مه کوه ولې نوح علیه السلام چې خپل قوم ته خیرې کړي نو څه خیاله بوډۍ ښځه و نعوذ بالله موسی علیه السلام چې ربنا مسویلي نو دغه خیرې کړي دا بوډۍ ښځه وه کذابه دجاله په حقه کړي خو دې په حقه کوم زه خو په حق امتنا حق ځکه تا ته خیرې کوم ته پناه حق ته پناه حق کنځلې مه کوه زما رنګ مقصود دا دی چې کنځلې مه کوه دا د رنګ مقصود دا دی چې د حضرت علی په نمایندګۍ باندې ما سره خبرې وکړه حضرت علی مناظرې ته تیارولی شي پړې پکې واچو که دې تا مناظرې ته تیار شو تیار کړو 1000 روپۍ درله د جیب نه نقد تاله انعام ګوره ما ته اوسه اوس حضرت علی تیار کړه تاسو وابیانو کې دا چې حلالي نشته ستا غوندې کنځل مارب تیار نه دی کنه حلالي در کې نشته څنګه حلالي در کې نشته څنګه حلالي در کې نشته چې میدان د مناظرې تکین د حضرت علی نماینده په حیثیت باندې ارامین ټول تاسو چې حلالي نه غوښتنه مې تاسو کړی دي ما حلالي ما کنزل نه دی کړی ما کنزل د تنه کړی ول غوښته کیږي حضرت علی چیلنج کړی دی مفتی ندیم قبول کو طریقه دا و چې مناظرې د پاره دوه کسان نه لګلو چې دوه کسان غره لګلو دوه کسان د مفتی ندیم صاحب طرف نه ناستو د مناظرې د پاره بدار څه تعین شوی وي مناظره بشي ورچا بکتل چې حضرت علی څومره وبو کې دي ارچا بکتلې وي طریقه باندې ولې نه راځي په بیو ته به طریقې ته ما سره مناظره کې دا د حمار کار نه دی انصاف نه کار وانا هغه چیلنج انصاف دا دی کنه دا تا جماعت تا د جماعت کې انصاف یاد کې بچي دا پر ریکارډ کې راځي خدا درته وېما محمد بن سلمان ما ته وښه ته نو ویلا بچي پیدا شوی الحمدلله په دې میدان کې موږ وخت تیر کړ
موږ تر دې وخت پورې هر باطل او پیژند چې څوک د مناظرې اهل دي مناظره څوک کولی شي او څوک یې نه کوي. تاسو نه وړاندې د دې حضرت علي نه وړاندې بلا وهابیانو د مناظرې خبرې کړې دي، مجلس یې کړی دي، که ښې کړی دي او که بدې کړی دي، هر څنګه شوي دي، کم از کم مناظرې په طریقې کړی دي. دا حضرت علي پکې څنګه داسې بې لیوله بې طریقې پیدا شو؟ خو معلومه دا شو چې دی خپل مشرانو باندې خپره کاږي چې دا مشران مې خرو نه پېښې زه پوهېږم هغه نه پوهېدل. داسې نه ده؟ تاسو قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه څنګه؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نه بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا زه واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق یم. د خپل مشرانو حضرت یوسف علیه السلام خپل مشران یاد کړیو کنه، موږ په هغه طریقه کې مشرانو پسې ځو. ما نه تپوس کې مال جواب ورا کنه لنډه دا ده پکې سیمه کوه دا ریکارډ د حضرت علي د نماینده په حیثیت باندې د حضرت علي د نماینده په حیثیت باندې را سره خبرې وکړه، وخت زیب مقرر کو، حضرت علي به مناظره کی، مفتی ندیم صاحب به مناظره کی. ابتدایي مجلس کې حضرت علي راته، که شاګردان راتل، که ته راته او که بل راته. مناظرې دپاره به انعقاد کوم. دغه موضوع شوه، یو عقیده د وهابیانو، یو عقیده د دیوبندیانو. موضوع به مقرر شي، ټول ترتیب به ولیکو، خبره برابر شي، مناظره به وکړو. که نه ولې تختې؟ تاسو ولې تختې؟ اخیره ورته پرېږده، تختې ولې؟ زما د رنګ مقصد دا دی او ته چې ما ته وایې چې ته کنځلې کې حضرت علي سپې لفظ وایي، حضرت علي څومره سپکه خوله خوځي، داسې به یو زم چې د یو د دنیا کمزوري سړی مې استعمال نه. الله ګواه دی چې ورته ویلي مې دي داسې نه کوم چې یو طرف کوم بل طرف. نو حضرت علي دومره کنځلې کې دا څنګه فضیلت تو شیخ دی؟ خدا دې تا ته معلومه وي دا دومره کنځلمار سړی ځکه الله پاک دې د حق نه محرومه کړي لاړو وهابي شو. ته چې کنځلې کې سبب تام خدای پاک د حق نه محرومه کړي ته هم وهابي او د دین وړاندې بله ترقي به کې انشاءالله. ته چې کنځلې کې تا کومه کنځلې ما کړې او راته یاد کړه. دا اوس هم دې ما ته کنځلې وکړې. کومه کنځل مې کړې وایه، کنځل مې کړې وایه. دا اوس هم دې چې وهابیان ګمراهان دي. نو دا کنځل دی خدای دې لیونی کړي. نبي علیه السلام ابو جهل ته کافر نه ویل، کافر ته کافر ویل، ګمراه ویل. دا کنځل دی لیونی ای کم عقل بې وقوفه. دا بې وقوف اوس کنځل نه ده. وایي ناپوهه سړي ته بې وقوف نه وایي، ته نه بې وقوف نه به وایه ورته کنځلا خو غیبت هم نه کنه ذکر چپ شه دروغجنه. دروغجن ته اوس به چې دا دې راته بیا لوي نو دروغجن ته به دروغجن نه وي لالا به ورته وي. تا خدای پاک هدایت در نصیب کا او که قسمت کې نه خدای دې ورمخکې خدای دې ورمخکې که نورم خوایا الحمدلله. زه عقیده لرم په خپله عقیده د حد نه سوا فخر کوم. زما د رنګ مقصد دا دی، د رنګ مقصد درته یم. زه بحث زه په دې بحث کې شامل هم نه یم. شامل شه که نه نو موږ خوشحالېږو. موږ دونه څه خدای پاک پیدا کړي چې د حضرت علي نماینده په حیثیت باندې په دې موضوع باندې خلکو ته واضحه شي او د حق واضحه شي چې آیا د علماء دیوبند عقیده ټیک ته که غلط او د وهابیانو عقیده ټیک ته که غلط. موږ یې داسې نظر کې پیدا زما مقصد دا دی چې باید علمي مناظره وشي. کنځلو ته ضرورت دی. نو د علمي مناظرې دپاره حضرت علي ته پړي واچوه خوله بند کړه. هغه بلو څومره کنځلې کړي دي. ته د هغه کنځلې لږ یوه ورځ الله بنده حضرت علي خو کنځلمار باندې مشهور شو. او قریب اردن حضرت علي په ځای باندې لاړ چې کنځلمار باید کنځلې ونه شي. نه دي کوي که نه زه هم ورته یم چې مې که حضرت علي ته کنځلې مه کوه. ما ورته یاد که حضرت علي ته ویې دې مو چې کنځلې مه کوه بدې ښکاري مولای د علماو رنګه به دې خدای دې وی پرېږه او که پرېږه نه نو خدای دې توی که. نو ګوره اول مې هغه ته ویلي دي بیا مې تا ته بیا هم ورته ووایه زما طرف نه ورته اوس بیا ووایه هغه هم وایي چې کنځلې مه کوه دا خوله دې غټه ښکاري چې کنځلې کې. بالکل زه به ورته وایم کنځلې لکه تا نه ما مخکې هم کنځلې وړلې ځکه مې داسې لږ دغه وکړنګ مې درته کومې کنځلې ما کړي دي چې رښتیا ووایې ډېرې کنځلې مې درنه اورېدلې. یو کنځل راته یاد کړه زه دې منم چې کنځل وي. کنځل پرېږدې دا لفظ هم تا ویلی شیخ امین کافر دی. ولې کافر د کافر ویل دا څه دي؟ الله اکبر. او کوم ځای مې ویلي دا هم راته ووایه. زه درې ځل دا لفظ کوم ځای کې مې ویلي شیخ امین کافر زه هم راته ووایو کافر ته کافر ویل که دا کنځل یو حواله د کتاب راکړه بس خبره ختم. ته د قرآن سنت مطابق ځان ته یو حواله راکړه ځه. ویلي دي په کوم ځای کې دي ویلي؟ کوم ځای ویلي؟ په خضرخیلو کې مناظره وه. بچو زول ګاټي ښه ده ته پته خپل حال د ماته معلوم دی. خضرخیلو هغه مناظره چې اخره کې د پولیس په ګاډي کې تښتېدلې هغه یادوئ د ملک جامداد په ځای کې الحمدلله زوړ مجرم مفرور پیدا شو. زوړ مفرور مجرم پیدا شو. اوس غوسه کېږه بچو
غدرخیله کې وي د ملک جامداد په ځای کې چې بیا د پولیس په ګاډي کې تختی دا یاد دی الله شیخ امین کافر دی شیخ امین کافر دی شیخ امین کافر دی آیا د انصاف خبره اوسوره التما یو وجه ذکر کړه هغه وجه باندې اوس مطمئن ته سره خبره وکړه شیخ امین لیکلی دی په خپل کتاب کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث ترجمه او تشریح کوي چې نبی علیہ السلام نعوذ بالله زما ایمان هم خرابېږي او زم په ګناهونو باندې خیرنېږم نعوذ بالله دا عقیده شیخ امین د ساده کنه ده د نبی علیہ السلام د ایمان خرابېدو په باره کې در شیخ امین سره موافقت لري که مخالفت لري شیخ امین کټکې بنا کم خوالاړي وابي اورما تخت ما کنه الله باندې کټه کې ګورو سین خط فونه شیخ امین لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث ترجمه کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما ایمان هم په ګناهونو باندې خرابېږي او زم په ګناهونو خیرنېږم نعوذ بالله نقل کفر نه باشد کدا خبره ټیکی تر اته وې د زما مقیدر او کدا خبره غلطی شیخ امین باندې حکم لګوایا حواله خودل عبارت خودل په ما کار دی خو ټلیفون بکټ کې نه ګول دواله خپونه بند شوي بابي کم کالاړي تا ټلیفون کړی دی حواله مې درته خبره وکړه دا الله باندې دا تا کار نه دی کم کالاړي بابي لاړ تختې ده الګ بابي کم کالاړي